مونږ په غلط لینه چولو نن 804 دی نن 805 دی نن 806 دی نن څومره وسایل چې زمونږ د دې صوبې ضایع شو د دوی په جلوس باندې د دوی په درنو کله وي دغه ځای منن لکونه روپیا کروڑه روپیا ورکوي پی ال چې په دې باندې فلینکو چې راډه کې هغه ځای پورې لاړ شي د قام پیسې تبو برباد شي څوک پکې وګړي څوک پکې راشي چې په 50 لک کورونو کې یو کور چته یو غریب سړی ته جوړ شوی دی په یو کروڑ نوکرو کې یو نوکری چې د غریب سړی ته دلته ملو شوی ده یو شو شاره د پریدي زموږ نوجوان نسل په دې باندې دغه کړی چې دا عمران خان کوویډ اوس په داسې نو څلور نیم کاله خو هغه حکومت وکړ د عمل خو دیوالیه کېده ډیفالټ طرف ته روان د تحریک انصاف نه مستفی شو په عوامي نیشنل پارټۍ کې د شمولیت اعلان د ټولو ناول خو زه د رضوان لادي د هغوی د خاندان د هغوی د ملګرو د هغوی د کشرانو انتهایی مشکور یم چې نن د تحریک انصاف نه مستفی شو په عوامي نیشنل پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړه د پښتنو د لوی کور ته راغلل د حق په دې قافله کې مونږ سره روان شو ان شاء الله تعالی زه ولدا یقین دهانی ورکوم چې ان شاء الله تعالی تاسو سره به مونږه په هر سخت نرمه کې ان شاء الله تعالی کلک په ولاړ یو ان شاء الله تعالی ورځ چې دا پروګرام مونږه رضوان لادي سره عمران لادي سره او دې سره دا دنکو د عوامي نیشنل پارټۍ دا پیغام هم د دې کور ته د حجرې ته راوړو نو دوی وی چې مونږ به یو پریس کانفرنس کوو خو چې مونږ دلته راغلو نو الحمدلله چې کومه مینه ده کوم جوش دی د شب قدر د خلکو عوامي نیشنل پارټۍ سره نو هغه نن تاسو ګوره زمونږ د میډیا دارونه هم ګوري لګیا دي چې هغه پریس کانفرنس نن تقریبا په یو جلسه کې داري بدل شو عزتمندو تاسو کو ګوره په دې ملک کې بیا زمونږ په دې صوبه کې چې کوم حالات روان دي نو کو مونږه د عوامي نیشنل پارټۍ لاس مضبوط نکو د باچا خان بابا دا قافله مونږه درنه نکو چې هغه کم جدوجهد زمونږ د پښتون قام د پاره کړی دی زمونږ د بچو د پاره کړی دی زمونږ د ولس د پاره کړی دی نو کم از کم دا به یو ناانصافي وي او بیا کو تاسو موجوده حالاتو ته وګورئ کو تاسو په دې صوبه باندې نظر واچوئ نو څومره بدامني ده امن و امان نشته د تعلیم طرف ته توجه نشته اسپیټالونو نظام زمونږ درهم برهم دی نوجوان په بل لار باندې روان دی زمونږ دا صوبه لګیا ده هم د کالج نه هم د یونیورسټۍ نه هم د هیلث د نظام نه د څومره چې بجلی ته تاسو ګورئ کو نورو مسایلو ته تاسو ګورئ مونږ ورځ ورځه وروسته روان یو کو مونږ خپل ځان نه پیژنده مونږ د پښتنو خپل قام نه پیژنده او مونږ په صحیح سمت روان نشو نو هغه ورځ به ګوره دا یاد ساتئ زمونږ د نوجوان به سروالی بروالی ګرځي مونږ له څه پکار دي مونږ له رایوځای کېدل پکار دي مونږ له اتفاق اتحاد پکار دی د عوامي نیشنل پارټۍ لاس مضبوطول پکار دی مونږ له جدوجهد پکار دی مهنت پکار دی هغه خلکو له خلک ووټ ورکوي هغه خلک خپل مشران جوړوي چې د دې علاقې د دې وطن حقوق هغه د هغه غاصبانو نه د هغه غټو خلکو او هغه مګرمچانو نه د خولې نه روغکي شي او د علاقې ته راوستي شي هغه خلکو له خلک ووټ ورکوي چې د علاقو د وطن چې دا د تعمیر او ترقۍ او د سوکالۍ په لار باندې روان شي ټولو ته دا خواست کوم مونږ خپل جدوجهد شروع کړی دی مونږ به د ځان نه اول زه بیا بل یا بل مرګري خپلو کې به اتفاق اتحاد ساتو زمونږ د ټولو یو یا عزت دی زمونږ د ټولو یو پارټي ده ان شاء الله مونږ به د دې لپاره جدوجهد کوو چې سبا مونږ د خپل علاقه د خپل وطن د خپل شب قدر د خپل چې کوم زمونږ د صوبه ده چې دا د مشکلاتو نه روکاږو دا د ستونزو نه روکاږو دا دی وګوره باجوړ دا د خالی کېږي لګیا د خلکو ته کړي واغشتي داسې تاسو ځای په ځای ګوره پښتون انتهایی په مشکلاتو کې دی ګوره تاسو کو ګوره نو بهر دنیا کې مونږه د پښتانه چې کوم دي نو مونږه هم پړ شو او مونږه مړ شو مونږ ته هم دهشتګرد ویلی شو او مونږه مړم شو
مطلب دا چې مړه شو او مړه شو او موږ ته زموږ پښتنو ته څه میلو نه شو او وروستو لاړو. تاسو لاړ شئ پنجاب ته وګورئ، تاسو لاړ شئ نورو صوبو ته وګورئ، هغوی ترقي وکړه، هغوی خپل بیمار د یو هسپتال نه بل هسپتال ته په ایر امبولینسو کې بوځي، موږ ته سوزکې دلته نه میلاویږي، چنچي نه میلاویږي، روزګار زما بچي ته نه. تاسو وګورئ دین دهاړې زمونږ دلته کې خلک د آیسو په نشو کې دا دي را ککړ شوي دي، دا د جوارې طرف ته روان دي. زمونږ ګوره دا کلچر زمونږ پښتانه کم طرف ته لاړل، صرف دا ده چې مونږ خپلې فیصلې غلطې فیصلې کوو او هغه فیصلې زمونږ په نوجوان نسل باندې بیا راځي. د تعلیم څه دغه نشته چې یاره زمونږ بچی دی په ایمانې وایه په دې شب قدر تحصیل کې دا 14 کاله د پی ټی آی حکومت کوم خیر داسې خبره نه، خو کم از کم تاسو په دې 14 کالو کې دلته چې تاسو یو یونیورسيټي ولیده چې یاره دلته کې د تعلیم کې جوړ شه، یا تاسو دا شب قدر دا اسپیټال تاسو کله د دې تاسو مطمئن یې تاسو ها ګوره دنیا کم ځای ته ورسېده، دنیا کم ځای ته ورسېده په دې جدید دور کې پیمانه وایا دا شب قدر بازار دی، تاسو ته بجلی ملاویږي پکې په دې پیمانه وایا ملاویږي، درته ګیس درته ملاویږي، امن درته ملاویږي، امن شته. نو چې ګوره استاد اصل شی امن دی چې زما بچی ته زما د پښتون بچی ته امن نشته، زما بچی ته روزګار نشته، زما بچی ته بجلی نشته، زما بچی ته ګیس نشته، زما بچی د تعلیمي نظام خراب دی، اسپیټالونو نظام خراب دی. آیا په ایمان وایا وی مومن مسلمان له خمار د سوري نه یو ځل ټک ورکینو بار مونږ د خلک راځي ګوره رومبني ځل باندې زمونږ نه وټ پس واغش د تبدیلی په نوم واغش کنه چې مونږ په دې وطن کې تبدیلی راولو، زمونږ د پښتانه ورپسې شو راځي تبدیلی راولو. په ایمان ودا سیوا 1 کروڑ به خلکو له نوکرۍ ورکو، 50 لکه به خلکو له کورونه غریبانو له جوړو. زه تاسو نه دا تاسو کوم یار ما ته مګوره نېشنل پارټي ته مګوره اصل خدای ته مخ کې مونږ ته شاکه په ایمان وایا چې په 50 لک کورونو کې یو کور چته یو غریب سړی ته جوړ شوی، په 1 کروڑ نوکرو کې یو نوکری چته غریب سړی ته دلته ملو شوی ده. په ایمان وایا زه چې په دویم ځل باندې بیا الیکشن راغې نو خلکو ته وی عمران خان جیل کې د غسر زیاتې شوی دي او مونږ د اوټ په ذریعہ مونږ له اوټ راکې چې مونږ په عمران خان روکاګو، په دویم ځل زمونږ د قام په دی باندې دوکک دا څه ده کنه ده. اوس هغه د عمر وزیر اعلی دی نه د عمران خان د رهایی د پاره هغه دغه پارټي ده کو جدوجهد ولکې مونږ ته په اعتراض نشته، د هغوی پارټي ده، د هغوی لیډر دی، اعتراض په مونږ ته نشته، کو روکاږي او کو بارکي او کو ټول عمر له جیل کې چې هغې سره زمونږ کار نشته. خو کم از کم یو ذمواري د دې حکومت دا جوړیږي د پښتنو ولوټ ورکړي دا ذمواري ته جوړیږي چې یاره راشه د پښتنو خدمتو کې دا سفر کېږي لګیا دي. په دې جدید دور کې خلک د کم ځای نه کم ځای ته ورسېده، زمونږ د پښتانه تاسو کم ځای ته ورسول په دروغو په ریشو په پراپګنډو باندې روزګارونه تباه شو، امن لاړه تباه شو، د ماښام نه پس څوک د کور نه بار نشي راوتی. زمونږ دې حد ته مونږ د خلکو رو رسولو کم از کم د دوی دا ذمواري جوړیږي چې خلکو د دریم ځل باندې اوټ درک راشه د خلکو خدمت وکړي. نو دوی به یو پر دا ځل ورګه هغوی به څه وایي و د بعضې ورکړلی دا ذهن کې چولي چې دا لیډرشپ خو ټول غل دی، مونږ عمران خان سره اوس تاسو ما ته د ووایه چې دا وزیر اعلی جوړ کړی چا دی؟ عمران خان د پارټۍ د پی ټی آی د پارټۍ وزیر اعلی دی، د چا په اپروول باندې دا وزیر اعلی شوی دی؟ د عمران خان په وزیر اعلی باندې اپروول دغه کړی کنه. اوس چې د دې نه لکه دا کارکون لا په ذهن کې دا ورچي چې دا خو ټول لیډرشپ غل تاسو په دې دغه باندې ګورئ کنه په دې او دا خو عمران خان سره روان وي د سېنات الیکشن شو اومدې پی ټی آی والا مسلم لیگ نون لوټ ورکړه دغه سېنیټران منتخب کړل کو نه. اوس دغه اپروول چا ورکړو؟ دغه نمونه دا ولا د لیډرشپ ورکړو عمران خان ولا ورکړو چې فرض کا عمران خان د دې وزیر اعلی نو د دې حکومت نه مطمئن نه دی او کارکون نو هغه خو د دې پارټۍ مشر دی چې هغه ځینې نوټیفیکیشن جاری کړي چې ما دا وزیر اعلی ختم کو او دا زما وزیر اعلی نه دا وزیر اعلی پاتې کېدی شي. ایمن خان زموږ مشر دی، زه دلته ولاړم دغه بیانیه مخکې بوزم چې هغه وایي چې ته به دغه ځای نه خوځې، زه خوځېدی شم په یو پارټۍ کې چې زما مشر نه غواړي. عزتمندو ټول فراډونه د سره کوي، کلم په یو لین باندې ورچي، کلم په بل د دروغو په لین باندې ورچي، کله درته یو شنه باغونه ښي بل سره باغونه درته ښي او زمونږ د پښتانه چې کوم دي دغسې روان کړي. کله به ته وایي دا لیډرشپ غل دی، راځه دا بل درته ودرومه دته ودرېږه. اوس د انسان ګوره څلور نیم کاله په وفاق کې حکومت وکړو
14 کاله زمونږ په دې صوبه کې بې حکومت داسې ده که نه ده په دې صوبه کې مسلم لیګ هم حکومت کړی دی پیپلز پارټۍ هم حکومت کړی دی MMA هم حکومت کړی دی عوامي نیشنل پارټۍ هم حکومت کړی دی خو څومره یې کړی دی چا 15 کاله کړی دی چا 3 کاله کړی دی چا 4 کاله کړی دی تاسو دې خبرې ته زما لږ متوجه شئ او دوی څومره حکومت کړی دی د 14 کال دی تاسو خو بد چې پیژنې بیا د دې ټولو پاټو ریکارډ راوالی ریکارډ چې یاره دومره موده دې پاټو حکومت کړی دی دې صوبې له دا کړي دي او بیا 14 کاله چې د ټولو نه زیات حکومت زمونږ په دې پښتنو چوک په دې صوبه چوک هغه د تحریک انصاف وکړو اوس تاسو تل راوالی دا وتلی چې یاره دې دومره پاټو حکومتونه وکړل چې هغې د پښتنو له ډېر کار کړی دی او که دې 14 کال حکومت کې دوی مونږ له ډېر کار کړی بیا به تاسو ته فرق واضح شي ګوره د عوامي نیشنل پارټۍ دور رعایت کې څومره یونیورسټۍ څومره کالجونه څومره اسپتالونه څومره سکولونه څومره لکه دا شیزونه و هغه ټایم کې وسایل هم دومره نو هغه ټایم کې اپریشن یو څه بل څه په ورته وراسو بیا هغه سیلابونه پکې راغلل او بیا د هغې نه باوجود هم څومره ډیولپمنټ چې شوی دی تاسو ته پکې عوامي نیشنل پارټي په دې صوبه کې نمبر 1 ښکاري انشاءالله تعالی دویم نمبر باندې به درته ګوره چې څوک حقیقت په سیاست کې پټوي فکس پټي هغه سیاستدان نه دی په دویم نمبر به درته MMA ښکاري چې یاره په دې صوبه کې کار کړی بیا به درته پکې پیپلز پارټي ښکاري بیا به درته پکې مسلم لیګ ښکاري څه نه څه یو نښه به تاسو ته ښکاري زه تاسو نه دا تپوس کوم دا 14 کاله حکومت شو نه یونیورسټي شته الټا دلته شب قدر کې یونیورسټۍ هغه ځمکه چې کومه هغه هم په لیز باندې نیلام شوه نه اسپتال شته نه کالج شته نه بجلی شته نه اپګریډیشن شته چې یاره چې خلک وایي چې یاره د ګریډ کې اپګریډیشن وشو زمونږ د انګریز د وختونه دا ګریډ جوړ دی او راشه شب قدر کې په ایمان یې وایي شته تاسو ته به هماغه کارونه ښکاري دوی به څه کوي یو لار به جوړه کړي 15 بوډونه به پې ولګي یا خو چې ته یو ماشوم لم فنډ ورکړي چې یاره دا لار جوړه کړه هغه به یې جوړه کړي او ټیکهدار به پکې خپل کمیشن او دوی چې کوم طریقې کار دی او پکې وایي داسې روډ اصل مسله زمونږ د امن ده اصل مسله زمونږ د بچو د تعلیم ده اصل مسله زمونږ د روزګار ده اصل مسله زمونږ د پښتانه په خپلو خپو درول دي دوی له روزګار ورکول دي دوی پنجاب سره او د هغې نه مخکې کول دي هغوی سره یو شان کول دي زمونږ مین مسله دغه ده مونږ په غلط لای نه چولي نن 804 دی او نن 805 دی او نن 806 دی او نن څومره وسایل چې زمونږ د دې صوبې ضایع شو د دوی په جلوس باندې د دوی په درنو کله وي دغه ځای پورې ځو هغه ځای اسلام آباد نه راواپس ده په اربو روپۍ یو MNA لکونه روپۍ کروڑو روپۍ ورکوي MPA له چې په دې باندې فلینکو چې راډکې کې هغه ځای پورې لاړ شي د قام پیسه تباه او برباد شي څوک پکې وګډېږي څوک پکې راشي او بیا د هغې نه پس ورګدن به په 14 اګست ورکو دا ځل به په پلاني اګست باندې ورکو زمونږ مسله خو دا نه ده او بل ګوره په دې باندې خو مونږ هم تاسو پوهېږئ چې یو سړی په جرم کې ګیر شي د پولیس کار وي FIR کول بیا د پرېښودو کار چې وي دا د عدالت وي اوس کو دې راخلاصېږي دی به خپل عدالت کې به ټریل چلي چې هغې کې بېګناه ثابت شي یا خپل جرم د هغې دغه سزا ورته میلو شي دی به عدالت را پرېږدي دی نه په جلسه باندې راخلاصېږي دی نه په جلوس باندې زمونږ د پښتنو وسایل لګیا دي لوټ کېږي مونږ ټول ورته دا دي ګورو ټول ورته ګورو لګیو کله په یو شوشه راته پرېږدي زموږ نوجوان نسل یې په دې باندې دغه کړی چې دا عمران خان کوویډ اوس په داسې نو 4 کاله خو هغه حکومت وکړه د عمل خو دیوالیه کېده ډیفالټ طرف ته روان په 4 کاله کې په ایمان وی تاسو ته مطمئن وی چې هغه ټایم کې څه کړي بیا د دروغو یو خط وخوځو چې یاره سایفر او پلان او ډینګ را بیا ځان پسې دا زمونږ دا خلک کړل نه اوس هغه سایفر شته اوس مقه امریکې ته سوالونه مینتونه کوي یاره ته ورته پاکستان حکومت ووایي چې مارې هاک ابسولوټلی ناټ او فلان او ډینګره په دې باندې زمونږ خلک دوکه کړل خو عزتمندو کو تاسو وایئ چې مونږ ترقي وکړو کو تاسو وایئ چې زمونږ نوجوان نسل دې ترقي وکړي مونږ د تعمیر او ترقۍ په لار د علاقو د وطن روان شي نو یوه لار ده د څه لار ده عوامي نیشنل پارټي د ستاسو د حقوقو تپوس کولی شي په خپل حق غوښتي شي په زور باندې د دغه مرکز نه د دغه پنجاب نه د دغه مګرمچانو د دې خولې نه روغ کېږي او ستاسو بچو له وروړي شي ما سره دا وعده کې زه خپلې خبرې بندوم
چې دا ګورې بعد ځان دپاره دا دومره ډېرې خبرې ونه کړې ما ستاسو دپاره وکړې ستاسو د بچو دپاره وکړې د علاقې د دې وطن د مستقبل دپاره مې وکړې چې انشاءالله جدوجهد به کوو چې را روان په جرنل الیکشن کې د عوامي نیشنل پارټۍ دا سره جنډه په هر کور باندې ولاړئ او انشاءالله مونږ تاسو سره دا واده کوو چې دا علاقه او دا وطن چې کوم دی دا به د تعمیر او ترقۍ د سوکالۍ او د امن په لار به روانېږي. ډېر مهرباني.